داسې څوک شته چې د شپې سملي او 10 سپارې د قرآن تلاوت وکړي؟ نو صحابه ورته یا رسول الله دا خو ډېره ګرانه ده، وبکو خو ډېره زیاته ګرانه ده چې 10 سپارې د موږ د شپې د ملاستې د په سر ولګو موږ د کو دا ډېره ګرانه ده. رسول الله مبارک ورته څه وایي؟ دا د حدیث الفاظ دي او غالبا دا په مسلم شریف کې دا حدیث دی. وی والذی نفسی بیدی، دا حدیث دا الفاظ وره، والذی نفسی بیدی من قرأ قل هو الله احد انه لثلث القرآن. وی زما د په هغه ذات باندې قسمی چې د کم ذات په قدرت کې زما دا ساده وی د سورت اخلاص یو ځل تلاوت کول دا د 10 سپارو برابر دی. نو 10 سپار چې یو ځل د شپې سورت اخلاص وي ستا په عمل نامه کې بلس، او چې 3 ځله دی وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا سورت اخلاص 3 ځله وي دا الحمد نراواله تر د والناس پورې د تمام قرآن ثواب الله د په عمل نامه کې لیکي. ځکه الله خوشحالیږي په دې کنه دا ثوابونه له ځکه درکړي. بل یو حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا یو لزل سورت اخلاص وي من قرأ قل هو الله احد 10 مرات، چا چې لزل وي بنى الله له بیتا فی الجنه، الله رب العالمین به د دې 10 ویلو د برکته بنى الله له بیتا فی الجنه په جنت کې بدل اعلی بنگله الله جوړه کی. او یا رسول الله مبارک وی چې د دقه بنگلې با د دې یو بنگلې با او یا زر دروازې وي په 10 ځلویلو باندې یو بنگله او د بنگلې با او یا زر دروازې وي. نو ما یې چیرې دا او یا زر ولی ویلي دي؟ نو د دین یو خبره معلومیږي او دا مې ذهن ته بل ورځ مې د مرګورو ته په ترجمه کې وي ویم دا مې ذهن کې وي چې یاره دا یا زره دروازې رسول الله مبارک څنګه یاد کړې چې دا ولې؟ نو قسم دې په ذهن ته مې دا خبر راتل نو یو خدای پاک یو پریکټیکل یو دغه راوسته. تاسو کو په دې بایپاس باندې ځای که نه بایپاس باندې زمونږ د یوتمانزو تورنګزو په دې بایپاس باندې ځای نو دقلته یو بنګله نوې جوړه شوه نقشې حیات یې ورته لیکلې دي یو لویه بنګله ده. نه بله ورځ دقلته یو مړی شو زه د مجاهد ملګري سره تللی وم نو چې ومې کتل که نه نو د هغې بنګلې 4 واړو هغه خو ته غټې غټې دروازې وي. نو ما یې زموږ بنګله کې او زموږ په کورونو کې خو یو دروازه خو دا بنګله ډېره لویه ده نو په یو دروازې کار نه کېږي. څو دروازې یې ولې جوړې کړې؟ 4 دروازې. بیا وګورئ 4 دروازې دي. نو دا مې دې ذهن ته اټومیټیکلی راله چې رسول الله مبارک وي چې 10 ځله د سورت اخلاص وي نو په جنت کې به الله بنګله جوړه کړي او د دقې بنګلې به او یا زره دروازې وي. نو ما وی یاره دا بنګله به ډېره عظیم الشانه وي، دا بنګله به ډېره لویه وي چې او یا زره دروازې وي. نو دا په 10 ځلو ویلو باندې ستا په جنت کې. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک ته دې حدیث کې دی و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه خو بیا ډېر ځله ویم نو مقصد دی دا چې ډېرې بنګلې به الله راکړي. ویاو وایي چې کوم ذات دی د هغې ذات ته وګوره هغې ذات ته نو ستا د بنګلو نه هغه د ذات طاقت او قدرت ډېر لوی دی چې تی څومره ډېر ځله وی الله به ډېرې بنګلې درکړي. 4 نمبر فضیلت یې دا وره چې زمونږ د خلکو ته بعضې خلکو ته ډېره لویه یو مسله ده او هغه ده وسوسو. دا وسوسې راځي دا ډېره زیاته مسله ده ځکه دا وسوسو خو علاج نشته. هغه پښتانه ووي دا شک علاج چا سره هم نو لقمان حکیم سره هم نو د شک علاج خو چا سره نشته د وسوسو. نو علماو له خلک رجوع ورکړي علماو ته راشي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا باقاعده د احادیثو په کتاب کې دي وایي چې کله تا ته غلطې وسوسې راځي شک کې مبتلا شي وایي یو ځل ووایي چې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دا یو ځل ووایه او چې د جومات نه بهرې نو قبلې ته مخکې او 3 ځله لاړې توکه
یاره دا کم چې شکیان دي او وسوسو والا دي تاسو دا تریو کې بالکل دا وسوسه د انسان نه داسې پروزي لکه په دې اوږو باندې چې دا صادر پروت یو داسې د انسان نه لاندې پروزي شک والا وسوسه الله دې موږ ټول د وسوسو نه وساتي وسوسې ډېرې خراب بیماری ده خطرناکه بیماری ده سخت بیماری ده خدای دې موږ ټول د وسوسو نه وساتي نو دا د وسوسې علاج شو چې کوم سړی څه چلو کی دغه صورت اخلاص وای او درې ځله څه چلو کی درې ځله ګس اړخته لاړې تو کی نو الله رب العالمین با د دنه هغه ټولې وسوسې ختمې کی او شپږم نمبر دا فضیلت وره چې کوم سړی صورت اخلاص 200 کرته وای 200 کرته نو کو پاودس کیو کو بیودسي نو الله رب العالمین بد د 50 کال والو ګناهونه سیوا د قرض نه د دې 200 ویلو د برکت به الله د 50 ټول ګناهونه کالو ټول ګناهونه الله معاف کړي خدا دې پاودس کیو کو پاودس کی دنیا او کو باوجود وي پاودس کی دی وي نو بیا زمونږ د دې دین یو ډېر لوی عالم دی ډېر لوی عالم ابو اللیث سمرقندی رحمه الله دا غنوم دی نو دا یو کتاب دی تنبیه الغافلین په عربی کې دی او اوس اردو کې ترجمه شوی دا تنبیه الغافلین نه هغه په دې تنبیه الغافلین کې لیکلي دي چې کم سړی 200 کرته سورت اخلاص وای باوضو یعنی په اودس کې نو الله رب العالمین به دې انسان له 9 فائدې ورکړي او دا ورېرونو دا ناشنا فضیلت تیرونو 9 فائدې به ډېرې لویې دله ورکړي په هغې 9 فائدو کې لومبۍ فایده دا ده 200 کرتې باوضو چې وې په اودس کې وې په ګوتو باندې شماره لومبۍ فایده دا ده چې 200 کرتې دې په اودس کې وي نو الله به ستا 300 د رزق دروازې کولو کړي 300 د رزق دروازې 300 د رزق دروازې څه مطلب یعنی الله به تعالی د هغه ځای نه رزق درکوي چې ستا په وهم ګمان کې به هم نه وي ستا سوچ کې به هم نه وي او څومره بندې لارې دي د رزق دپاره الله به ټولې کولاوي نو یوه دروازه نه دوه نه درې نه 300 د رزق دروازې به الله کولو کی بیماریږي به نه مطلب دا مزدورۍ له به ځې رزق کې به دې برکت نو چې زه راته اوس یو د 300 کې بیانوم په دې به وخت تېر شي خو بس دا ذهن کې یاد ساته چې د 210 د برکته به چې په باوضو یې وې صورت اخلاص 200 کرته نو 300 به دې د رزق دروازې کولو شي یو شو په ګوته باندې شماره دویم نمبر دا دی چې الله به 300 د رحمت دروازې کولو کی 300 د رحمت دروازې څه مطلب څومره چې د خیر کارونه دي الله به تعالی درکوي څومره چې د خیر کارونه دي الله صحت په دی وي مقدمونه به بچي د اکسیډنټونو نه به بچي چې څومره د رحمت دروازې دي 300 د دې 200 کرته به الله کوي دو شو دریم نمبر چې 200 کرته باوضو وې نو الله به 300 د غضب دروازې بندي 300 به د غضب دروازې بندي شي څومره د تکلیفونه بیمارۍ مصیبتونه چې څومره دي دا به ټول الله بند کړي ځکه 300 د غضب دروازې پتا باندې بند شي تا ته به نقصان څوک در رسوي د دشمنو نه د ترپګونو نه د اکسیډنټونو نه د حوادثو نه الله به دا ټولې دروازې د غضب بندي کړي دریم نمبر دا شو څلورم نمبر فضیلت دا دی رونو چې کم سړی صورت اخلاص 200 کرته وای کنه نو الله بدل په جنت کې شپېته 66 بنگلې جوړې کی دا د حدیث مطابق چې لزل دی وي 66 ځله به الله رب العالمین ستا په عمل نامه کې د مکمل قرآن ثوابونه لیکي ځکه چې 3 ځلې وې کنه نو یو قرآن شو نو 3 ځلو له په 200 کې ضرب ورکړه نو دی نه 66 راځي نو گویا چې ستا په دغه ورځ کې ستا په عمل نامه کې به الله د حکمي د قرآنونو ثواب څومره لیکي شپېته قرآن لکه چې تا نن ختم کړي دي دا خو د رسول الله مبارک د خولې به ناګانې دي دیکھو کوته شک کې
نو ته په خپل ایمان باندې بیا شک وکړه. یو ځلې سورت اخلاص د لسو سپارو برابر کړ نو چې تا 200 کرتې وي نو شپږ قرآنونه شو کنه ثواب ولیکه. دا څویم نمبر شو؟ څلورم. پنځم نمبر دا دی چې الله رب العالمین به تعالی په جنت کې چې په 10 ځلو باندې 100 بنگله ده یوه ده نو په 200 کرتو باندې 60 بنگلې شو. نو پنځم نمبر به الله ستا په عمل نامه کې په جنت کې 60 بنگلې ولیکي. او شپږم نمبر دا صفت دی چې څوک دا صورت 200 کرتې وي د په عمل نامه کې به د 2000 نفلونو ثواب الله ولیکي چې لکه د نن 2000 رکعاته نفل کړي دي. څویم نمبر شو؟ شپږم. اووم نمبر دا دی چې الله رب العالمین بدله د خپل علم نه علم ورکی او د خپل صبر نه به ولا صبر ورکی. اوس د الله علم ډیر زیات دی. د الله د علم موږ احاطه کولی نشو کولی. د الله صبر ډیر لوی دی. ولې تاسو ګورئ نه چې الله څومره صبرناک ذات دی. موږ څومره چې زه تا ته وایم لکه دا کار مه کوه او تی وکړې زه به یو ځل صبر شم لکه دا مه کوه خو چې په درېیم ځل نو خو مې راباندې وس کېږي نو توتاړه به رانه وباسم. موږ د الله رب العالمین څومره نافرمانیانې کوو د الله صبر څومره لوی دی. نو اووم نمبر دا فضیلت دی چې الله برله د خپل صبر نه صبر درکړي. الله برله د خپل صبر. او اتم نمبر فضیلت دا دی چې کم سړی سورت اخلاص وی کنه سورت اخلاص نو الله رب العالمین به هغه حدیث خو تا ته مو وی کنه چې د 50 کالو ګناهونه معاف کړي. او نهم نمبر فائدې دا او دا ډیره اعلی فائدہ ده ډیره خشته فائدې ده. زه ویم کو دا نور خو د دنیا او د دغه دي دا بکو خدا کبه د اخیره فائدہ چې دا ډیره ضروری ده. وای کم سړی چې سورت اخلاص وای نو الله رب العالمین چې کله دی وفات شي د په جنازه کې با او یا زر فرشتي دا شرکت کوي. او دا یو حدیث کې راغلی دی. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وای موږ تبوک ته تلو د تبوک میدان ته چې تبوک میدان ته تلو نو یو ورځ داسې راغله چې ډېر زیات خشته د انوار لګېده ډېر بارونق انوار وای موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نن خو د دې نور څه عجیبه کشش دی یو عجیبه خوند دی یو عجیبه مزه ده. وی رسول الله مبارک وی چې زیم محسوسوم دا خو زم محسوسوم. وی فوراً یې الله ته رجوع کړه چې خدای پاکه دا څه وجه ده نن دا نور عجیبه دی. وی حضرت جبریل علیه السلام ولا راغی او ورته وی چې تاله یو جنازه راوړم. نبی علیہ السلام په تبوک کې دی او د مدینه منورې نه ته وی دا ولی وی دا نن ستا یو صحابي وفات شوی دی حضرت معاویه ابن معاویه لیسی رضی الله تعالی عنہ وفات شوی دی. نو داغه په دی وفات باندې نن دا فضا چې ته ویني دا دغه وجه ده او تعالی ز جنازه دلته راولم او ته به دلته جنازه کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوی چې ټیک ده نو جنازه ولا راوړه او رسول الله مبارک بیا هغه د تبوک په میدان کې هغه نور داسې ملغیچن شان شو. نو رسول الله مبارک جبریل ته وی چې دا د څه فضیلت و چې نور اول روخانه بیا دلته مال جنازه راولل او بیا زه په جنازه کوم او نور بیا ملغیچن کېږي دا ولی وی چې دا نور ملغیچن شو وره نو دا د په جنازه کې او یا زر فرشتو شرکت وکړه. نو اسمان نه دومره فرشتې راغلي. نو رسول الله مبارک وتی دا د څه کارو څه فضیلت و چې الله ولې دا دومره لوی مقام ورکړ. و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دنه الله خوشاله شوي دا پس وی دا پدی چې کو دی ولاړو کو دی ناستو کو دی ملاستو کو د خوراک کو
او کو دې هغه مونږ چې ورته اٹھنا بیٹھنا وایو په هر حالت کې به دستا د قرآن کې چې دا کوم صورت نازل صورت اخلاص د صورت اخلاص د کثرت د برکت الله نن دې مقام ته را رسولې دې د وجه الله ولا دومره لوی مقام ورکړ. نورو د دنیا هم د کامیابی لوی ذریعہ ده او د آخرت هم د کامیابی او د جنت د دخول لوی ذریعہ ده. اخیری حدیث ته بیا مخکې ځم. نبی علیہ السلام یو کس د قبا امام کو. قبا په مدینه منوره کې یو جماعت ته الله دې رته خولی کی او هغه جماعت ته چې رسول الله مبارک فرمایلی دي چې چا په قبا کې 2 رکعات نفل وکړل نو دا به د کامل یو عمرې ثواب برابرې. نو دا هغه یو صحابي هغه امام کا. نو چې امام یې کنو هغه امامتی شروع کړه. نو د دین دا مسله ده چې چاته څومره صورتونه یادي نو دی به دې موس کې دا وي یو صورت په خاص کې ده. دا زموږ د دین مسله ده شریعت مسله ده. خو چې وکړل لمونځ یې کېږي خو کاملې درجې ته نه رسي. نو ده داسې چلو که د امام صاحب چې صورتونه به مختلف وي لکه والضحا به مو وي علم نشرح لکه صورت به وي والتین والزیتون به وي خو چې صورت به ختم که بالفرض والضحا به ختم که نو وسره به صورت اخلاص هم یو ځای نو چې بل رکعت کې به بل صورت وي نو دا صورت نو په هر رکعت کې به هر یو صورت سره صورت اخلاص وي. نو هغه مقتدیان رسول الله مبارک لراله و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا مرګري خو زمونږ بل کار یې نه دی بس صورت اخلاص وي صورت اخلاص وي. نو دل بل ورزینه کو څنګه چل دی. نو نبی علیہ السلام هغه صحابي راوغوښته وی ستا په سر دل شکایت شوی وی څه شکایت دی رسول الله وی شکایت دا دی چې ته په هر رکعت کې صورت سره صورت اخلاص یو ځای کې دا ولې د دې وجه څه ده. یقین په خدای او په روایت کې راځي وی دغه صحابي ورته په جلا شو او ورته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې صورت سره مې ډېره زیاته مینه ده ډېر زیات محبت مې دی ورسره او دغه محبت نن دی حتی را رسول چې د خولې نه مې علاوه د دې صورت نه بل صورت موزي. اوهو رسول الله مبارک ورته سوی واورېده وی خسته سره ډېر زیات مینه او محبت دی او ډېر زیات مینه او محبت مې دی. وی ښځه چې ستا د کوم صورت اخلاص سره مینه او محبت دی زما د الله په ذات باندې قسمی چې دقه مینه او محبت ته کوم صورت اخلاص سره دی دا مینه او محبت پتا سیوا د جنت نه بل ځای ته نه بوزي. جنت ته ځای دی. نو دا به موږ په هر حالت کې ان شاء الله وایو. د دې ډېرې زیاتې فایدې دي او زموږ خو نقد پیدې ډېرې غواړو نقد پیدې دا ډېرې غواړو چې موږ وایو چې بس اقدام هم څه چلوي چې لاس تم رزق راشي لاس تم څه چلو شي لاس تم پیسې راشي او مزدورو کې الله برکت واچي. نورو دې صورت کې دومره کمال دی چې دا په یو موقع باندې امتحان نه پرېږدي. بعضې ملګري اگر چې دا حدیث ضعیف دی خو زمونږ دا علما وایي وی ضعیف حدیث هم په فضایلو کې درجه او مقام لري. وی کم سړی چې وي چې زما رزق کې برکت نشته رزق مې کم دی نو دې داسې چلو کی چې کله کور ته راځي هر سړی نو چې کور ته رادن نشي نو په کور والا به سلام واچي السلام علیکم بوه او د سلام نه پس په غلی شي خبرې باندې کې نو یو ځل به پر رسول الله مبارک باندې درود وي هر یو درود چې ستا خولې له راځي اللهم صل علی محمد د مونځ دام ویلی شي او کنا صلی الله علیه وسلم دی مووی صلی الله علی محمد دی مووی چې کوم درود د تاسانی غوایا او بیا دا غینه پس یو ځل سورته اخلاص وایا او بیا وایي صلی الله علی محمد دا غینه پس بیا خبرې شروع کوا. نو رسول الله مبارک هغه صحابي ته وی الله به دې په رزق کې داسې برکت واچي چې ستا په وهم ګمان کې بمني. صحابي وی قسم دی الله را د دې عمل نه پس دومره رزق راک چې زما په وهم او ګمان کې نو دا عمل تاسو هم کوئ. ما یو ملګري ته ووی ملکه دا چلو کا نو په سبا راغی استاد وی کور ته لاړم وی چې مې څنګه وی چې السلام علیکم نو ټول یو بل ته داسې کتل نو ما یې ولې وی زموږ خو کور ته په سلام اچول وي عادت نو وی هغوی چې دی لا څه چلو کا
نو کور ته چې وردانه کېږي سلام اچوي د دې جومات نه چې ملاو شي د لرې ځای خو پرېږده چې د کور نه راووتې او دوباره ځې سلام کور کې اچوه دا موږ ته الله په قرآن کې حکم کړی وإذا دخلتم بیوتا فسلموا على انفسکم په ځان باندې او په ټولو باندې سلام اچوي دا مبارکه طریقه ده نو الله به په رزق کې قدرتي طور باندې برکت اچوي او چې څه مشکلات ته راغلل مشکلات د دې صورت برکت ته بل ته ودرېږه او نفل کوه زموږ د دارالعلوم دیوبند یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمه الله او د هغه جدوجهد د انګریزانو خلاف او د هغه مقام تاسو ته پته لګي دا چې انګریز نن زموږ د بر صغیر نوته دی دا لویه مقابله زموږ دغه دیوبند علماو کړی او دی حسین احمد مدنی رحمه الله چې د انګریز خلاف کم جدوجہد کړي او د بغاوت اعلان یې کړی دی ایو ځان له تاریخ ته خبر طبيعه بیان کړ خو الله رب العالمین دغه علماو له کامیابی ورکړه او د بر صغیر نه الله انګریز په زلالت باندې وویسته چې په زلالت باندې وویسته نو حسین احمد مدنی رحمه الله بیا وفات شو نو بعض خلکو چې وی حسین احمد مدنی رحمه الله نو لیدلې او یو شاګرد دی نو هغه به تپوس کو نو یو ځل دا شاګرد دی د حسین احمد مدنی رحمه الله کور والا لراله او ورته وی دا حضرت شیخ صدا سے تبرک مونږ ته وښایه چې مونږ یې په دې خپلو سترګو وینو او مونږ یې لږ ځان ته رادغه کړو نو هغې وله دا حضرت شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی مبارک کیړی وله ولېږلې او پټکې وله ولېږه نو دواړه ورته یو د خپو ده چې دوی کتل چې دا دوی څومره محبت ساتي نو پټکې یې په سر باندې کېښود او چیترې سینې پورې نږدې کړې خپل تسکین د محبت یې وکړه بیا د حسین احمد مدنی رحمه الله بیبي ته وی تا خو ده سره ډېر لوی ژوند تېر کړی دی او ډېر لوی جدوجهد هغه کړی دی او ډېر لوی مقابلې یې کړي دي الله چې دی په دې مقابلو کې کامیاب کو او انګریز الله د هندوستان نوخ کو د څه داسې اعمالو چې ده به کول نو دی بیبي ورته وی د هغه د زندګۍ خو ډېر اعمالو خو یو عمل چې ما د هغه په خپلو سترګو لیدلی دی او چونکې زه یې بیبي یم ما سره ټول ژوند نو یو عمل موږ د هغه دا لیدلو چې کله به سخته معامله راله او سخت وخت به راغی نو د پیشمني به الله ته ودرېده او نفل به یې وکړل نو اصل د پیشمني دا وخت دا ډېر مبارک دی دې وخت کې الله رب العالمین دعاګانې قبلې تاسو ته ما مخکې ویلي دي دغې وخت کې الله رب العالمین ما یلیق بشانه چې د الله څنګه شان دی او څنګه مقام دی د لومبي اسمان ته خپل رحمت متوجه کړي او باقاعده وعظونه کوي نو د پیشمني به پاسېده وی الله ته ودرې اوږده نفل به یې وکړل وی ما ورته یو ځل وي چې دغه نفل ته کله وکړې الله بیا تاله کامیابي درکړي نو موږ ته هم دا طریقه وښایې ته په دې نفلو کې څه وې نو حسین احمد مدنی رحمه الله راته وی دا بیبي وی دې شاګردانو ته یې وی چې کله ما ته سخته معامله راشي سخت وخت راشي نو زه الله ته ودرېږم او 2 رکاته نفل وکړم او دا اوږده رکاتونه ځکه کوم چې په هر رکات کې زه 50 کرتې په یو رکات کې او 50 کرتې په بل رکات کې سورت اخلاص ووایم د هغې سورت اخلاص د برکته الله رب العالمین زما هغه ټول مشکلات حل کړي نو دا پاسې دا وایې فایده یې ډېره زیاته ده انشاءالله تعالی د دې نه پس ولا اوقات مختص کې وایې فایده به ډېره زیات دي د قرآن شریف ډېر زیات برکات دي